نو دا اصل لګیا دي، دلیل په دې خبره نشته. صحیح مسلم کتاب الاضاحی کې دلیل دی، د الله نبی فرمایي لا تذبحوا الا مسنه، مذبح کوي په قربانه کې الا مسنه مگر غاښ والا. نو د قربانه ساروی ګوره که چیلی دي که اوخ دی اوخه ده غوا ده غوی دی ګډ ګډه، دې ټولو کې د الله نبی فرمایي لا تذبحوا الا مسنه، مذبح کوي مگر غاښونو والا، اسنان غاښونه. دا غلطه معنی ده چې لا تذبحوا الا مسنه، مذبح کوي مگر عمر والا. او بیا د احنافو پکې خپل یو لویه کیسه جوړه کړې ده چې یاره 15 کاله به په اوښ کې، 2 کاله به چې کم ده په غوا غوی کې، او کال به چې کم ده په بیزه کې ګډ ګډوري کې. نه، د الله نبی فرمایي لا تذبحوا الا مسنه، بس عامه قاعده دا ده که 2 کالو کې شل ورځې 15 ورځې 2 میاشتې 3 میاشتې کم هم دي، خو چې 2 غاښې کړي دي بس قرباني پې کوه او مطمئن اوسه. او چې 2 کالو کې پې سره زیړېدلي هم دي خو غاښونه نه دي کړي، دا د پیو لاندې 2 غاښې د دې څاروي دا غاښونه نه لاندې، دا د پیو غاښ وغورځوي نور غاښ پې راوخیږي. چې ته څنګه کولاو کې پته لګي لږ داسې غټ شانتي کې او تک سپین هم نه وي، داسې پاخه پاخه وي، دا نور غاښونه کچه کچه وي. نو لاندې دا 2 غاښونه وي چې کله د پیو دا غاښ وغورځول او عام غاښونه پاخه راوخیجول، د الله نبی فرمایي دا ذبح کا، دا که اوښ دی دا که غوا ده دا که ګډه او بیسه ده، دا ذبح کا. دا غلط تحقیق دی. مبارک فوري صاحب په دې مسله ډېر کافي ځان کړولی دی، لغت غټ تحقیق کړی دی چې مسنه څه ته وایي. خلاصه هم د هغې خبرې دا ده چې دا د امت د غټو غټو عالمانو غلطي ده چې هغې وایي یاره اوښ د 15 کالو وي هله به یې حلالې ذبح کوي قربانی کې، او غوا دپاره وي 2 کاله دي، چیلو دپاره کال دي، ګډ دپاره 6 میاشتې دي. دا عمري تقسیم دا بالکل د ځان نه دی خلکو کړی دی. د الله نبی چې فرمایي لا تذبحوا الا مسنه، د مسلم شریف صحیح حدیث دی، نووي صاحب باب په بره تړلی دی، کتاب الاضاحی لاندې راوړلی دی چې عمر والا څاروی ذبح کا. بیا دې کې دومره د حدیث کې یو استثناء شته، الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعه من الضأن، کته په ټوله میله کې وګرځېدې او غاښ والا معلوم نشو، هر سړی وایي بایو عمر 2 کاله پوره دی خو غاښ یې نه دي شوی، نو تا ته چې هېڅ شی نه میلاویږي نو بیا د کال د 6 میاشتو یا د دې نه لږ بره پهلوان ګډورې، د ګډوري خبره شته چې هغه د خیر دی د 6 میاشتو نه بری، هغه د غاښ هم نه کړی، د هغه د عمر وغیره دا خبرې نشته. فتذبحوا جذعه من الضأن، ګډوري کې دا یو خبره شته بس چې دې د 6 میاشتو نه په برو سورب پهلوانو بالکل دې ذبح کړ. لیکن د نورو څاروو کې د غاښو خبره دا معتبر ده چې غاښې نو که د 3 کالو نه به ذبح کوي، او چې غاښې وو نو که 2 کالې نه دي برابر هم ذبح کا. غاښ معتبر کا او غاښ شرط کا. دا عمر دې کې دوکیم کیږي، خلک دوکه کیږي، د 2 کالو به نه په دروغه به وي د 2 کالو دی، نو ښه خبردار چې د غاښو نه ځان وساتي. د نصاب باره کې ګوره ما تاسو را کړي دي څنګه چې دا خلک وایي د جمهوریت په ځمکه وضعي قانون دی، دقسې په ځمکه حنفیت جوړ شوی قانون دی، د احنافو کړي دي چونکې دې له به نصاب او دا نصاب د قربانۍ دپاره شرط ولې ګرځي؟ دا د یو بدعي نظریې د وجې نه چې قرباني فرض ده یا واجب ده، چې دا قول یې وکړو اوس د واجب دپاره خو به نصاب پکاري، نو دې شروع شو چې چا سره 52.5 تولې سپین زري او چا 52.5 تولې سپین زري او 9 تولې کالي او دومره ځمکه په بورډ نقشې جوړي. بالکل دا خبره نشته. ابن مسعود صاحب سیدنا عمر ابو بکر صاحب متعلق راځي خب مالدار المحلا د ابن حزم کې ذکر کړی دي، وسه او قرباني به نه کولوي چې خلک دا قرباني ضروری ونه غني. نو دا نصاب چې ده د دې باره کې یو جواب دی چې کل ذالک غپ و شپ لا اصل له.
قرآن حدیث کې د نصاب څه تذکره بالکل نشته. دا خبره ټولو نه بهتر ده. میخه هو داسې حساب دی چې دا څوک میخه علالی دیم دا وایي چې الله او رسول د میخې تذکره نه ده کړې. او کم خلک چې وایي چې میخه په شان د غوا ده نو دیم وایي مړه ډېره د غوا په شان نه ده. هندوانو نه چې تاسو کې مغي وایي غوا او میخه جدا شی دی. موږ د غوا عبادت کوو خو د میخې نه کوو. نو دا اسی یو تکلف دی. خو مثال ګډان ملاویږي، چیلی ملاویږي، اوخان ملاویږي، قوان ملاویږي، ولی شکی سیس طرف ته ځي. ډیر غټ تکلف بکې او میخه به ثابته او بیا به شک وي. د الله نبی فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. شک ول سیز پرېږده بس یقیني خپل سارويشته د میخه کې خلک د غوخو نیت کوي په دی وجه وای دا میخه لالي میخه باندې بالکل قرباني دی اونکلی شي. دغه خو خبردار چې د میخه نزان وساته. تکړه عالمان په دې خبره کې مشته چې په میخه اړو د سره کیږي نه. اگر چې ګڼو مت داده چې هغه وي دا پشان د غوا ده. دا سه خو بعض لغت ول لیکلي دی دا اوسه پشان د بيزي ده. نو بیا به اوسم کیږي. خلک وی دا میخه یادېږي وی اتی باندې مې را پراته چې ما چې ته میخه کې شابه لګي نو سبا وبګي اتی سه هم را دن نشي. نو میخه نزان وساته مزان ل چې د ګډوري والا پیس کوریا پیس واخله او دارنګ غوا واخله او د اوخ سمې دی اوخ مو واخله